هر سړی پریشان دی، کاغه امیر دی کاغه غریب دی، هغه پریشان دی. څوک د دې پریشانو علاج په نشو باندې وکړي، نشي شروع کی. څوک د دې پریشانو علاج په ګانو بجانو شروع کی. حالانکه دا خو بالکل غلط دي. په دې خو پریشانی لا زیاتېږي، کمیږي نه. اصلي د پریشانو علاج دک ذکر دی، دک. کم یو انسان چې نیکانو خلکو سره کینی، خلط مل شي وسره، د اخلاق اتوار ورو دغه په شانتي شي. صحابه کرام داسې خلک خلو په خوا کله چې د الله محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم سره کېناستو، د هغې پاکو سترګو نظر مبارک پې ولګېد، د مجلس کې کېناست بدل شو. دا د ناستې برکت دی. او زمونږ په دې دین کې د ټولو نه لوی مقام د صحبت دی، ځکه د صحابي مقام ته څوک نشي رسېدلی. پرونم قربانۍ علما ورکړي، 1857 کې هم ورکړي، 1601 کې هم ورکړي دي، 47 کې هم ورکړي. د پاکستان لومبۍ جنډه چې پورته کړې ده، شیخ التفسیر شبیر احمد عثماني صاحب لومبۍ جنډه پورته کړه. زما ملک ته زه په دې خفه کېږم، په پردي ملک څوک نه خفه کېږي. زما اکابرو په دې قربانۍ ورکړي دي، نن هم پې زه خفه کېږم. د علماو عمره په دې ملک باندې بل څوک نه خفه کېږي. چې ته ولوختو شاهان و سلطانان، هیڅ نیمګړی په چا نه شو دا جهان. که هزار فنا شي په یو ورځ کې، بیا په یو ورځ کې پیدا شي هزاره. د رفتن د رامدن حساب نشته، لکه بحر چې بهیږي بې پایه. پیغمبر غوندې صاحب د دنیا تیر شه، دا دنیا ویرانه نشوه په هجران. چې دا هسې عالم لاندې شو د خاورو، د چا یاد دي ما او تا غوندې سګان. که غلبیل کم د تمامې دنیا خورې، بیا به نه مومم تارا او شاهجهان. بوی د نومو د نشانې پاتې نه شو، چې دعوه یې کوله د نومو د نشان. که دروغ وایم نو ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په ګورستان، چې به ته په دواړو